تپوس ملګری کړی دی چې یو سړي د یو پیر صاحب نه بیعت کړی وي او هغه مثلا یا یو سلسله کې دوه سلسلو کې او بیا د بل پیر نه په بله سلسله کې بیعت کوي نو دا جایز دی که جایز نه دی؟ دا خبره خو ډېرې پیرې ما کړې ده. د دې سوال جواب ډېرې پیرې مونږ کړی دی چې ستا خپل پیر صاحب ژوندی دی نو د هغه په ژوند د بل چا نه بیعت مه کوه. البته که هغه ډېر زیات لرې دی او ته د هغه نه استفاده نشي کولی، د هغه مجلس ته حاضري نشي کولی، نو بیا داسې وکړه د هغه نه تپوس وکړه، لاړ شه یو ځل موقع وباسه او د هغه نه تپوس وکړه چې یاره زه داسې دلته کې ما ته راتلل ګران دي، نو زما نږدې علاقه کې کسان شته علما، زه د هغه نه بیعت که وکړم نو څنګه وي؟ نو بیا به کولی شي. نو که په هغه طریق سلسله کې که په بله کې بیا په ټولو سلسلو کې بیعت کولی شي. نو د هغې لږ خیال وساتئ. دا ملګري تپوس کړی چې کویدن کې نکاح وشي نو دوباره نکاح کول نه ضرورت نشته دی. که یو کال هم پکې تېر شوي که دوه کاله پکې تېر شوي دا خوا دې خوا نکاح خو نه چې دا وماته شي. په خبره پوه شو؟ نه نکاح. ها که د دې سړي د خولې نه څه داسې الفاظ وتي وو چې هغې باندې نکاح ماته شوي، طلاق یې د خولې نه وتی نو بیا ټیک ده، خو چې نه یې وتی نو نکاح نه ماتېږي. ښه نکاح به وي. که نه ما باندې نکاح تړی ډېرې پیسې راکوئ نو اوس یې دله جایز کوم. دا ملګري تپوس کړی جنابت په حالت کې زنانه خپل بچي ته پی ورکولی شي او ورکولی شي، او د جنابت په حالت کې دا خوراک کول او دام کولی شي. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، ترمیزی ابو داود شریف دواړو کې دا حدیث شته چې سړی جنب شي نو دی اوده کېږي او دس دې وکړي اوده دې شي، دی ډوډۍ خوري او دس دې وکړي ډوډۍ دې وخوري. که ټول اودس کول ورته ګراني موقع داسې وي لکه روژه کې، روژه کې چې کوم دی وخت لږ دی، وخت مختصر دی، ته پاسې دی جنابت کې، نو د دغه جنابت د هغې دغه وخت سړی پاسې د وخت لږ دی. اوس که لامبي ډوډۍ وختي ځي که دغه کوي دا ډوډۍ خوري نو داسې به وکړي چې لاس به ووینځي، خوله به کنګال کړي، خیال کې راله، او ډوډۍ به وخوري بیا د رستو لامبي، هېڅ خبره نه، هېڅ نقصان پکې نشته. خو دا به همیشه ځان له عادت نه جوړوي، په وخت باندې به لامبي برابر، خیال کې م راله. خو خیر دی په جنابت په حالت کې چې دی پوره اودس وکړي. اودس خو پېژنې که نه؟ اودس تاسو ګورئ عام خلک استنجا ته وایي. استنجا جدا څیز دی. استنجا دا خپل کالي کنډولي انزل دي د ګندګۍ نه، د وړو بولو نه او د لویو بولو نه، خیال کې م راله؟ دغې ته استنجا وایي. دې ته تاسو عام خلک اودس وایي. اودس دې ته وایي چې لاس به ووینځي، بیا به خولې کې، بیا پوزه کې، بیا مخ به ووینځي، بیا به سنګلي ووینځي، بیا به په سر مسه وکړي، بیا به خپې ووینځي، دې ته اودس وایي. او دې ته تاسو چاردام وایي، خیر دی څه ګناه پکې نشته دی، خو مطلب مې دا دی چې فرق درته واضح کومه. نو دا کولی شي سړی ناجایز نه دي. ښه